بالا په کامیاب کو د څورغله دی خو دا به ساده جلدتي الیکشن تر شي په زبې ته وتختی دې تاریخ دا نه ده زړه د الیکشن تر شي بیرنګ روډ باندې پلازې کې نوسپی دې تاریخ کوم بابا سره ویلور دی بابا مو یختي مو مشر ده خو بابا تر سیدل دې بابا دې د کوم ته بایده بابا څو ورسیږي یغه د کوم ته بایده قسم زده ته د کوم ته به برباده دلته یمنی 15 کاله پاتې شو ده که د کوم ته څکړي خو تاسو ته پاتې ده د مونږه پښتاني دا وطن په مونږه ګران ملت بغیر څه مخکې مو سره پټی کې وو هغه څنګه غال وو نن تو ته دې راغله څنګه مسلمان شولو بېګا پرې خو غال وکنه نن څنګه ټیک شولو زه د خپل خاندان د طرفه 1 لک روپۍ تاسو را تفریح کوم یو خندنی سره د تویلار دی اکانه هیڅ مطالبه نشته نه د ترانسفارمر نه د سړک نه د بجلی ملک فخرزمان دا خاندان دی صفتونه د الله تعالی خدي مخ ما وای خپل سیاسي سړی نه یم نه مې مخکې سیاست کړی دی نه مې ورته اوس نیت شته او نه آینده دپاره سیاست کوم زما والا چې کوم خپل ټیشن دی هغه د مو ټیشن دی تر مرګه وخته پورې انشاءالله خو صرف دومره خبره ده چې دا سړی زه ذاتي پېژنم دغه سره د مو د نن ورځې تعلق نه دی مو ملک فخرزمان دا خاندان دی صفتونه د الله تعالی خدي مخ ما وای عبدالرحمن بابا یې چې مخامخ به چې صفت کوي نو یار مې نه یې او پاشي شام چې غیبت کوي نو یار مې نه یې زه به ادا وایم او د مود نه نن وخت کې هیڅ مطالبه نشته جار اکانه هیڅ مطالبه نشته نه د ترانسفارمر نه د سړک نه د بجلی د خپل خاندان د طرفه 1 لک روپۍ تاسو را تفریح کوم یو لک کمی دی په کار دا چې کم از کم یو 10 لک روپۍ ویلي خوش به خدای ابتدا دو اکانه د مشترم قربان دی او اکانه د مال قربان اخر کې یو خبره وره د میډیا په مساعدت سره ټولو کاندیدټ ولا او ټولو سپورټرو ته یو عرض کوم هغه عرض دا چې د خدای لپاره په یو بل پسې غلط کومنټونه ما کوو بالکل غلط خبره او خپل کاندیدټ سپورټ کوو چې څومره دنه کیږي چې ځانډوله څه ضرورت ده چې سره وي چې پسې خبره ما کوو دا غیبت دا ګناه ده او په اخر کې یو شهر دی بس داخلي خبره ده نورې خبرې نه کوم چې پرلای به زر په ګولو راشي ما یې په سر کې سرې ګوټې لیدلې دي چې ملک فخرزمان دلته راغلی دی زه د خپل نظم ما لیکلی دی ملک فخرزمان دپاره مونږه پښتانه یو دا وطن په مونږه ګران ملک فخرزمان مونږه پښتانه یو دا وطن په مونږه ګران ملک فخرزمان زمونږ قربانیانو ته دنیا ټوله حیران ملک فخرزمان زمونږ قربانیانو ته دنیا ټوله حیران ملک فخرزمان دا خاوره زمونږ وینه دا غرونه زمونږ مینه ملک فخرزمان چمن کې بهارونه سیندونو کې موجونه ملک فخرزمان څلور دي موسمونه چاپېره دي ګلونه ملک فخرزمان دا فخر مشران دي او زمونږ دا ځوانان ملک فخرزمان دا فخر مشران دي او زمونږ دا ځوانان ملک فخرزمان پلټي د مو د پی ټی آی خلاف دي ویلې خلاف دي هغه واجه دا دی چې عمران خان دا قسم کړی دی چې دغو پلټیانو د ما ملک تباه کړی دی دوی کرپشن کړی دی دا به زه بچي ته ښیم چې دا کرپشن دي دا د منطق نه دي د ما عزتمندو خو ډېره د افسوس خبره ده یو سني قوم دی چې هغه سوچ نه ودرېږي ته سوچ وکړه چې کله د ابر کروم د اهل تشیر ان پی ودرېدو پی ټي آی نه اقبال نه تاسو سوچ وکړو ویلې پوښي هغه جیل شو په تاریخ کې 40,000 ووټ چا نه دی کړی هغو په متمخانې کې فیصله وکړه
ته دا د پی ټي آی حکومت دی دا بل چاته پند نه ورکوي وینې څه دا ثبوته شوه څه ساجد یې مې اوسه پورې یوه ویلې نه دي جوړه کړي او وجه دا دی چې د پی ټي آی حکومت نه پیپل تغییر کوي نه مسلم لیگ تغییر کوي زما عزتمندو هغوی په 40,000 باندې ان پی ای د پی ټي آی اقبال مې راوستو زما عزتمندو تاسو اوس سوچ وکړو عقل نه کار واخلو چې څو ورځې مخکې 120 چې کوم د شمسي پلاټونه وو چې هغه په افر کوروم کې ولګېدلو هر سړي ته خیر ورسولو د کورونا فنډونه لاړو نن د ما 15 لکه آبادي د څونه فنډونه دي هغه افر کوروم ته روان دي دا چې مشر د عقل نه راځي زما عزتمندو د پی ټي آی یو خندني سړی درته ولاړ دی ما کیسه ورکي ملک صاحب ته تبدا ته پاتې تحصیل ته څلور شي پوس کچرای ته جړ شي زه به کوم ډپارټمنټ ته توجه چې هغه کې بنسپي نه دی شروع د تو راتللې سره د تو راتللې سره ان شاء الله دا شای کمیږي او کته خدای پاک مقادیر کا مقابل کوي دا شای به ختميږي دویمه کیسه لکه څنګه توس ته پاتې ځوانانو توس ته آیو دینه مخکې 15 کوله مو باندې علماء نقوم ته څکړي خو ماته وخایو دا یو داسې بدبخت علاقه ده دا یو داسې بدقسمت علاقه ده چې دې باندې همیشه د پاره ظلمونه شوي دي د ظلمو او چتوالي اواز به څه کله د خوان صاحب دغه ملګري به اواز اوچات کو آلته به ورته غله ناست اسلام آباد کې هغوی به دا ټول متفقه کغه پړه چنور والا غله دي کغه دالته غله دي دې اواز به بندوالو صرف وجه دغه وه که ملک صاحب کامیاب شولو دا د تایوان نن حقیقت سره یم چې د هغوی دا سوچ نه دی چې د کومې لور د یو ډاکټر یو مریض خو به ډاکټر خامخوا وي مریض دی هغوی قسم دی دا صرف سوچ دی چې ملک صاحب کامیاب شولو هغوی دا سوچ نه دی چې ملک صاحب کامیاب شي هغوی دا سوچ دی چې ملک صاحب کامیاب شولو چې څومره کرپشن یې کړی دی دلته څومره مسالې دي دا به ټول ملک صاحب جنونو ته بچوي او دا مسالې به حل کوي هغه دپاره ټول راټول شوي دي زه دا ځنه خلکو ته سوال ریکویسټ ورته کوو چې مخکې مو سره پټی کې وو هغه څنګه غال وو نن تو ته دې راغله څنګه مسلمان شولو بېګا پرې خو غال و که نه نن څنګه ټیک شولو دویمه کیسه ورکې دا دی اوس څه دې وویل خیراتي قومه تو خو تاریخ پړاو که د خپل کلتور پړاو که خپل تاریخ پړاو که چې مو تاریخ څه شی دی 50,000 روپۍ د کوم خلک راوتلي دي د پی ټي آی والا چې مو پېښو مو ته میاو دا مو ته راوتلي دي دا پی ټي آی والا نه دي د کوم بابا سره ویلوړ دي بابا یې مو مشر دی خو بابا ته رسېدل د بابا د قوم تبعي دی بابا څه ورسېږي هغه د قوم تبعي دی قسم زه درته یم د قوم تباه و برباد دی د قوم ظلمونه تېر شوي دي د قوم مشکلات برداشت کولو دپاره صرف فخر زمان دی ډېرې ته سوال کوو د کومې نړۍ خلک لګوي څه فخر زمان په سبستانو باندې قبضې کوي ته تاریخ د فخر زمان پړاو کا 25 سال یا 30 سال دا څه چونه پټ نه دی دا نه دی چې دا ته الیکشن ته راشي بیا به بیرته وتښتي دې تاریخ دا نه دی چې دا ته الیکشن ته راشي بیا رینګ روډ باندې پلازې کې ناست وي دې تاریخ پړاو کو اخري سوال درته کومه د چا پیسو باندې پیسه چې کوم د ضمیر خرڅوي تاسو د پی ټي آی هغه ورکرو ته زه سلام پیش کوم هغو خلکو ته سلام پیش کوم چې هغوی پیسې جګ کړي ملک صاحب ته ودرېدو ملک صاحب څه نه د پی ټي آی نه ودرېدو زه تاسو ته سلام پیش کوم اخري خبره لکه څنګه نن په جوزبیر وتلي یو سوال درته کوم په 19 تاریخ دا د ملک صاحب کامیابي نه دی دا د دغه قوم کامیابي دی قوم تباه و برباد دی سنټر کوروم د وخت صدا د وخت لوړ کوروم د وخت تباه و برباد دی دې دپاره په 19 تاریخ د خپل قوم بچي مستقبل بدلولو دپاره صرف واحد چې واسطه هغه ملک فخر زمان صاحب دی دا راوستلې دپاره 19 تاریخ ټولو ته سوال کوو ریکویسټ ورته کوو چې ښه جوش کې راوځو چې ملک صاحب الله پاک کامیاب کړو دا څو راغلي دي خدا به ستا دې جلد ځي واخر دعوانا